او احادیث مبارکو کې راغلي دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وسوک دا غواړي چې زه الله ته نږدې شم دا هغه سیس نه بغیر د نشي نږدې کېدای کوم چې د الله تعالی د ذات نه په خپل راوته یعنی قران مجید رمضان کې هم د الله نږدېواله او قران مجید کې هم د الله تعالی نږدېواله دغه شان رمضان کې برکات حدیث مبارک کې راغلي دي رمضان المبارک کې الله تعالی د مؤمن رزق سیوا کوي او برکت پکې نازلوي او د رمضان برکت د چانه پټ لري یو غریب نه غریب انسان دغه په دسترخوان باندې ماښام پنځه او څلور سیدونه پراته وي هر سیس الله تبارک وتعالى او وافر مقدار ورکړي دی کوئی نه چې کوم ځای نه راځي اس عقل په کار نه کوي انسان حیران شي پرمینه دا سوچ هم نوي چې سبب خو او سبب خرم او چې رو جماعت د کینی نو الله تبارک وتعالى د مخه تا قسم سیدونه راولي چې د سترګو نه وخت رواني شي او عقل حیران شي چې خدای پاک دا سیدونه د کوم ځای نه راوړي او دا صرف انسانانو ته نه بلکې الله تعالی په دې رمضان المبارک کې دا زناور هم باندې دا پښوګان او دا سپي او دا میږي او دا حشرات دا ټول باقاعده باندې شي دا سي باندې شي چې انسان حیران پاتې شي دا د رمضان برکات دی همدغه شان برکات الله تبارک وتعالى قرآن مجید ته ورکړي الله فرمایي وهذا کتاب انزلناه مبارک دا قرآن مجید دا برکت ورکوونکی کتاب دی چې څنګه رمضان کې برکت دا سه قرآن مجید کې برکت دا د رمضان او د قرآن مجید مناسبت بل مناسبت دا د حدیث مبارک کې راغلي دی حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي دا قیامت ورځ باندې به انسان دا قیامت د سختو پریشانو هغه کې به گرفتار وي او د لپاره په دوه سفارشیان راشي یو به رمضان وي او بل به قرآن او دا دواړه به د انسان لپاره سفارش کوي او بیا حضور فرمایي دا داسې سفارشیان دي چې د دې سفارش قبول کړي شوی ای سفارش پر قبول شي او د دې کس متعلق بعد جنت فیصله وشي د بل مناسبت بل حدیث مبارک کې راغلي دي چې رمضان با د الله تبارک وتعالى سره بحث کوي یا الله دی انسان زما د وجهنا لوګي تیری کړی دندې تیری کړی تکالیف برداشت کړی دی به بیمارو بیا به دا زبر دوا خیال ساتي یا الله نن زه د خیال ساتم زما سفارش کوم قرآن مجید وی یا الله زما د وجهنا دا شبګیر تیر کړی د شپې به زلستو کله بناستا کله پډړه کله په ولاړه کله مسکی کله پداسي کله په یاد کله په کتو زما خیال ساتل دی یا الله زما سفارش وکړه